په یوه سړي باندې په خپلې زندګي ښه ډېر تکلیفونه و ډېرې سختي یې تېرې شوې وې. دو ویل چې یاره په ځون مې هر تکلیف سختي تېره کړو خو خپل ځای وې تکلیف و سختي یې ته ویر نه کړو. دنه وې زه یو افسر جوړوم که په مو هر څومره سخته و تکلیف تېرېږي خو دنه وې زه افسر جوړوم په دوی په هر رنګ باندې تعلیم کوم. پلور یې هغه واده سر ته ورسولو په ځون یې هر درد تکلیف تېر کړو که غریبات و که هر څه وي خو په ځای یې تعلیم وکړو چې د کوم مقصد و په هغه مقصد ښې کامیاب شو و ځای یې غاټ افسر جوړ کړو. یوه ورځ یې ځای په دفتر ښه نوست و د نیره د دفتر ملګري یې سره په آفس ښه میټینګ یې سره کوو څه ګپ شپ څه کیسې خبرې لګیا وې په دفتر ښه چې پلور یې اچانک دفتر ته ورګاټ شو. واغه نیره کسونه چې کوم د سره نوست وي هغې ورته وویل چې دا سیک ارګاټ شو دفتر ته. ده ورته وویل چې دا مې نیکار ده. پلور باندې دا خبره ډېره بده ولګېده او ډېره زیاته ګیله ورته ودرېدله. پلور یې د دفتر نه بیا واپس ووتو بار ووتو. هغې ملګري ورته وویل چې دا د څرنګې نیکار نیوله ده د دومره تربیت نه ده کړه داسې دومره عقل نشته دی دومره کم عقل سړی دا چاره دفتر ته زه په کوم رنګ ورګډېږو دغه دفتر شوی چیرې افسران نوست وي او میټینګ کوي څه کیسې خبرې ورسره سره ډسکس کوي چې دفتر ګډول یې څه طریقه ده نه ده ورشالي دا تو څرنګې نیکار نیوله ده. پلور یې پینټر و پینټینګ یې کوو بیا لوډ خپل دیکونه ته او په پینټینګ باندې لګیا شو. زه یې چې کله چوټي شلله و دفتر یې بند کړو وی راغی پلور ته ګاډی یې وروستو و پلور ته یې ګاډه ودرو ورته ویلې چې ابو د مو په ګاډي ویستړي باندې ولیکه چې د مو کامیابي ده د مو میر دو دو وی د مو محنت ته. پلور یې ورته وویل چې ټیک تو قلم یې راواخیستو و د ګاډي په ویستړي باندې دا الفاظ ورته لیکلو چې د مو کامیابی د مو میر دو دو وی د مو میر محنت ته چې کله یې دا ټکي ولیکلو پلور نه سترګې نه عشق پرېوتلی و په ژړو لګیا شو. زه یې ورته ویل چې ابو څه چل وشو موږ خو څه داسې غلط الفاظ نه درته وشالو چې ته په ژوړې و تو ته ګیله په درېدلي تو ته خفګان په درېدلی څه چل دا خو پلور ورته ویل چې څه شی نشته دی بس هسې مې سترګې نه عشق پرېوتلی ورساتو. زه یې پرېنږدو چې ابو خبره و کیسه مو ته ټوله مکمله کلیر کوې څه چل دا کیم داسې کیسه الفاظ یا داسې مونه څه وشللو چې یاره ته په دغې کیسې باندې ژوړی. زه پلور ورته وویل چې څه شی نشته دی خو به هر حال زه یې مجبور کړو پلور خبره ورته وکړله چې زه یا دفتر نه دا ډېر په بېعزتي باندې رویستلو چې یاره دا د مو نیکار ده زه یا د مو آ تکلیفونه سختي یې د ویره شلی. زه یې ورته ویل چې ابو د عزت سول و وی چې ښه وی چې ابو ایسته ویلې وژړل چې مو په دا ګاډي لیکل درته وشل ته وژړل ویلې وی چې بس ژړو دغ شي ته روغلله چې ته ویې چې مو کامیابي د مو میر دو دو حقیقت سره میر ډېرې دوګونې درته کړي دي و تو ډېر محنت ته خو زه هغه ورځ پر زړه کا چې رسنه سلش کې دا احساس یا په ځون شی پیدا کا چې د مو په کامیابي شي د مو پلور لوستانو کې شوي دي. زه هغه وخت پر زړه کا چې سکول جوړه دی نو و ځون ته مې غم شدید پوره یوه شمله کړي وه تېره هغې خپلې د سار دستورو و د سار شملې نه مې د سکول جوړه درته وګنډله. زه که په کیر شوې دیړه و چینی غوړي نه وي یا خو زه د تو سکول کتاب مو نه ده لیټ کړه د تو بستو مو نه ده لیټ کړي د تو قلم مو نه ده لیټ کړه د تو سکول فیس مو نه ده لیټ کړه. زه که په کیر شوې رنز بیمور پرېت و یا پیغ مې و پټکای غړو یا خو تو ته مې ولا شل لیپي جیب ښې دروچولی چې د مو ځای نه را سکول شی کلاسولونې سره سم وي و چیرې شاته پوتې رو نشي نن ایخ پلور محنت نشي لیدي و نن د تو د وګونې و د تو کامیابي د تو مبارک شه خو نن د تو کامیابي د میر د وګونې د شلې هغه زه منو میر ډېرې د وګونې کړي دي خو کم سے کم لږکي سړی مو په شهید کي و دومره بېعزتي وي د زیا مو نه وکړي زیا د مو ډېر غاټ ارمون و چې زه خپل ځای په کرسي شو ووینم. به هر حال د ویډیو جوړولې مقصد مې څه ده ګوره میږه د پلور دومره نفرماني کوي غذا ظاهره خبره ده چې میږو توسې په کامیابي شي د میر د وګونې غاټ کردار وي خو لکه پلور محنت یا ضروري ده میږو توس دا خطه جمعه چار وړل دا پلور ورته کوي که میر ورته کوي میږو توسې باندې تعلیم باندې خرچې پیسې دا کیمې نه راوړلی شي څه کیر ګټي په کوم طریقه باندې کیر ته پیسې درېمي دغه پلور کوي که میر یې ورته کوي ظاهره خبره ده د میر د وګونې بغیر ته شانې کېږي د میر پښې لوندې جنت ته جنت څومره وچات مقام ځای ده خوا د میر په پښې لوندې ده خو ګوره پلور یا د میړو توسې په کامیابي شي غاټ لوس وي ویلې چې د ځای دپاره پلور ډېر څه تېر کړي ډېر دردینه او تکلیفینه تېر کړي. امید لرو چې ټول ملګري وي د پلورونو قدر احترام کوي دغې پلورونو میږو توسې دپاره ډېر زیات تکلیفینه او سختي یې تېرې کړي دي. که ویډیو ښه در باندې لګېدلي نېره ملګري سره شریکه کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.